بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله المولانا العلي العظيم. زما خوږو عزیزانو، الله رب العالمین د منځ تاثیر دا بیانوي چې د دې په ذریعه باندې سړی د فحش کارونه او د منکراتونه الله رب العالمین منع کوي، د دې په ذریعه باندې منع کیږي. خو عملی صورتحال داسې دی چې زموږ معاشره په فحش کې هم مبتلا ده او په منکراتو کې هم مبتلا ده. یعنی کم ګناهونه چې دي هغه عام دي، منځګزار هم ډیر دي، جماعتونه هم ډک دي، د جمعې منځونه د هغې نه علاوه منځونه منځګزار ډیر شی دي، خو د هغې په مقابله کې جرایم دي چې ورځ تر ورځه هغه سیوا کیږي او په هغې کې مسلسل اضافه کیږي. نو سوال پیدا کیږي چې آیا دا منځ چې دی په دې کې اثر نشته، یا د الله رب العالمین دا پیغام چې دی د دې څه حقیقت دی؟ په دې کې مطلب دا حقیقت هم دا دی، خو چې د دې اثر هغه چرته لاړ شي، په دې باندې زه په یو دو درې ټکو کې خبره کول غواړم. د ټول نه اولنۍ خدا خبره نوٹ کوي چې د الله رب العالمین حکم چې دی دا رښتونی دی، هغه صادق دی، زموږ خپلې کمزورۍ دي او هغه کمزوري په درې قسمه دي. د ټول نه اولنۍ کمزوري دا ده چې مونږ کله منځ ادا کوو، مونږ ته د دې د ترجمې او د مفهوم پته نه وي، مونږ ته د دې د معنی پته نه لګي چې مونږ په دې مانځه کې د خپل الله سره د خپل رب سره څه خبرې کوو. مثلا مونږ په دې مانځه کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردګارا مونږ خاص تا بندگی کوو او مونږ خاص تانه مدد غواړو. د خاص بندګۍ کولو دا صيغه مونږ په شریکه استعمالو، اندا د جمعي صيغه مونږ استعمالو. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې ای زما ربا زه انفرادي طور یعنی په خپل ذاتی حیثیت کې زه ستا بنده یم، زه سیاسي طور ستا بنده یم، زه معاشرتي طور ستا بنده یم، زه معاشي طور ستا بنده یم. یعنی په دې هر حواله سره به زه ستا د بندګۍ باک کوما، ستا د بندګۍ لحاظ به کوما. خو عملا صورتحال چې دی هغه د چا په ذهن کې دا نه، کله چې موږ دا ادایګي کوو، دا خبره کوو، نو دا زموږ په ذهن کې دا خبره نه. یا مثال په طور د شپې په ویترو کې موږ ودرېږو، نو موږ ونخلع ونترک من یفجرک، دا وایو چې جدا کېږو، موږ پرېږدو هغه خلک کوم چې ستانه ناپرمانه دي، ستانه لري دي، الله رب العالمین سره مونږه د شپې واده وکړو. خو سهار چې بیا را پاسو نو په دغه رذیلانو پسې، په دغه بدماشانو پسې، په دغه غونډګانو پسې زموږ نیتي تاڼو ته، تحصیلونو ته، دفترونو ته، حجرو ته، دیرو ته، موږ په هغو ورپسې یو. نو د ټول نه اولنۍ خبر ده چې مونږه منځ چې دی دا د بې علمۍ دی، مونږ د دې په باره کې د دې په معنا په مفهوم ځان نه دی پوه کړی. دویم څیز چې دی هغه زمونږ منځ چې دی دا د بې شعورۍ منځ دی، یعنی شعور چې دی په دغه وخت کې ژوندی نه وي. مونږ دا سوچ نه کوو چې د څومره عظیم الشان رب مخکې ته مونږ ولاړ یو، هغه رب چې هغه د دې ټول کائنات، د دې اسمانونو، د دې نور ستورو، د دې کائنات هغه مالک دی. مونږ په دې خبره باندې مونږ سوچ او فکر او غور دې باندې نه کوو. د دې وجې زموږ په ذهنونو کې قسمه خیالونه راځي. هغه یو واقع خو تاسو ټولو ته به معلومه وي چې مولوي صاحب خطا شوی وی چې ما دا رکعتونه 3 وکړه او که 4 مې وکړه، نو د شاته نه یو مقتدي چغه وواله چې نه مولوي صاحب تا رکعتونه 3 کړي، ځکه چې زما 4 دکانونه دي، د دې 3 دکانونو حساب مې کړی، د یو دکان حساب کتاب راته لا پاتې دی. دغه شان د بچو فکرونه، د هغو د تعلیمونو فکرونه، د خپل نوکرۍ فکرونه، دا مونږ کوو او په دغه وخت کې هم زمونږ د الله روب، د هغه جلال، د هغه عظمت زموږ په ذهن باندې حاوي او طاری نه. او دریمه خبره دا چې زمونږ منځ چې دی هغه بې روحه منځ دی، په هغې کې هغه روحانیت نشته. مثال په طور یو سړی دی، هغه ته تا ښایسته خوراک کېښودو، بهترین خوراک چې هغه د جسم له طاقت ورکوي، دی هغه خوراک وکړي، خو درنګ ساعت پس چې دی هغه خوراک واپس قی کړي، نو ظاهره خبره چې د جسم ته په هغې باندې قوت او طاقت چې دی هغه نه میلاویږي.
د هغې طاقت او قوت نه محروم کوم چې د خوراک په نتیجه کې دته پکار دی یا دته میلاوېدل پکار دي. دغه شانتې مونږ په جومات کې ولاړ یو، الله رب العالمین ته ډېر په ادب سره ډېر په احترام سره مونږ الله ته ولاړ یو، خو د دې جومات نه چې بیا مونږ بهر راوځو نو بیا د شیطان لارې چاري او زموږ په هغې باندې سري. مونږ بیا په خپل دکاندارۍ کې د ناپ تول کمۍ ته غلطي نه وایو، مونږ وایو ځا الله رب العالمین د دې نه لرې دی، نعوذ بالله. مونږ سودي کاروبار، مونږ رشوت، مونږ سفارش، مونږ د سیس په خرڅولو کې عیب بیانول، دا ټولې خبرې مونږ هېرې کړو او بیا مونږ دا باقي ځمکه چې دا د الله رب العالمین د ذات نه یو قسمه نعوذ بالله آزاده ګڼو چې دا آزاده ده. د دې وجې زمونږ منځونه چې دي هغه مونږ د بدۍ نه، د برایۍ نه او د منکراتو نه هغه مونږ نه منع کوي. نور څه وجه نشته. الله رب العالمین په خپله وعده کې په خپله دعوه کې هم رښتونی دی او د قرآن د آیت بالکل رښتونی دی، خو زمونږ په دې دریو حوالو سره کمی ده. الله رب العالمین دې دا کمی زمونږ نه لرې کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.